بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله طرفنا په انسان باندې مختلف قسم عذابونه راځي. علماء کرام لیکي وی د الله چې کله عذاب راځي هغه په مختلف صورتونو کې راځي. او ساینسدانان وایي چې د 6.9 کله بره شي نو دې ته غټه زلزله ویل کېږي. په پاکستان کې مخکې یو زلزله راغلی وه 6.6 چې هغې بالاکوټ روان کړی و. په ترکیې کې 7.9 راغلی وه چې ترکیې په بله اړولې وه. خو زموږ پاکستان کې چې راغلی ده نو 7.7 راغلی. لویه زلزله ډېر شي نقصانات یې کړي دي. خو د الله طرف نه دا په موږ باندې یو غضب او زلزلې هر ټایم راتلی شي. خو په دې وخت کې چې کله راغه نو دا یو بهترینه میاشت د عبادتونو میاشت. موږ په غفلت کې نښتي یو، الله م هېر کړی دی. دا ټول اسباب دي، نور راولیم الله د الله طرف نه وي، ځکه د دې دا مزي دا تاورونه ټول الله سره تړلی شوي دي. په روایت کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو کله چې مال غنیمت چې یو سړی دولت وګڼي، امانت کې خلک خیانتونه شروع کړي، دا شانتې نه اهل حکمرانان راشي، تعلیم او علم د مقصد دپاره حاصلېدل شروع شي، شراب عام شي، فحاشي عام شي، ډمانو ښځو د خلک زیاته ترجیح ورکوي. او دا ټول علامتونه اوس ثابت دي. وی قسمه عذابونه به راځي. په هغې صورت کې وي ځمک به وشلېږي، خلک به پکې ننوځي، دې زلزلو سره دام کېږي، زلزلې به راشي یا صورتونه به بدل شي. نو دا مختلف عذابونه په مونږ باندې راغه. پرون یو واقع زمونږ بله مخې ته راغلی وه پېښور کې. دلته یو 2 نوجوانان چا وجلي وو او ډېر بې دردۍ سره سرونه یې وله بلکل داسې کوتره کړي وو، مازغۍ ته بار راویستي وو، سترګې بهر پرتې وې. او بیا هم دلته کې د سرحد یونیورسټۍ سره لره کړي وو. نو دا هغه عذابونه دي. او خلک خو دا هم وایي چې د دې 10 بجې جنازه وه همدې وخت کې الله دا زلزله راوسته. نو چې ظلم وشي نو الله خو د هغې بدل الي. که یو سړی دا وایي چېرې دا زلزله داسې راځي، دا خو ساینسدانان دا وایي هغه وایي، نو ساینسدانان څه حده پورې ورسو، هغې نه مخکې هغې نه رسېده. دې ټولو اسباب تارونه د دې پړي د الله لاس کې دي. چې الله خفه شي الله دا راولي. زما محترمو توبه وکاږئ، کثرت سره استغفار وکړئ. او دومره بهترینه میاشت را روانه ده چې په دې کې مونږ الله رضا نه کړو، کله به راضي کړو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.